السلام علیکم ناظرین، زه بادشاه خان یم او تاسو ګورئ زمونږ یوټیوب چینل. نن ما تاسو را یو موضوع راوړل ده. دغه موضوع نوم دی مړي اوري او که نه اوري. نن سبا به تاسو په دې سوشل میډیا ګورئ چې په دې باندې مناظرې کېږي مستقل. علما راغونډ شوي د یو طرفه او د بل طرفه. یو طرف والا وایي چې مړي نه اوري او بل طرف والا وایي چې مړي اوري. او د دواړو ډلو سره ډېر کتابونه ورسره په زرګونو په سوونو کتابونه د دې سره ورسره دا داسې د ځانه نه وایي چې لکه د ځانه وایي چې یاره هغه یو ډله وایي چې مړي اوري او دا بله وایي چې نه اوري. د یو سم د حدیثونو دنیا شه کتابونه ورسره د خپل علماو او د بلې سم ورسره. او که چاته قرآن ووایي نو قرآن نه مني، او که قرآن ته غوږ دي نو بیا وایي چې یاره د دې تشریح چا کړل ده. که چېرته دیوبندي عالم ولا تشریح کړي نو بیا یې مني، او که چېرته ولا بل چا کړي نو بیا یې نه مني. د قرآن خپل الفاظ چې کوم دي نه مني، هسې په خوله وایي چې موږ یې منو خو نه یې مني. نو په دې کې چې کوم مړي نه اوري نو دې ته وایي مماتیان، او وایي چې دا کوم چې وایي چې مړي اوري نو دې ته وایي حیاتیان. نو قرآن خدا خبره کوي چې غیر احیاؤکم، دا مړه دي او د سا دوړه پکې نشته. نو په دې پسې روایات او دا هر څه راغلي، په دې روایاتو کې خلط ملط شوی دی. د قرآن په مقابله کې راغل دي، نو اوس خلک دا روایات مني او قرآن نه مني. په روایاتو باندې ایمان راوړی دی او قرآن یې بس لاندې کړی دی. نو که بیا دوی ته دا خبرې کوي نو دا خبرې بیا په دې وبدلېږي، وایي چې داسې مه وایي. بیا له باندې مکمل د کفر فتوا لګوي چې یاره دا پلانې سړی چې دا کافر دی یا منکري حدیث دی، چې داسې حدیثي ضعیفه او قرآن یو سوه دیو بل سوه. نو او بیا دغه نو د 1500 پارټیانې چې جوړې شوي دي، خو دا د دې د وجې نه جوړې شوي دي چې د دیوبندي جدا تفسیر دی، د بریلي جدا دی، د نورو خلکو جدا دی، د هر چا جدا جدا دی. نو په دې باندې یو مفتی صاحب بیان کړی دی. د دې بیان نه مخکې که تاسو زمونږ په دې چینل باندې نوي یئ، زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې هم کوئ، شیر یې هم کوئ او کمنټ پې هم کوئ، ځکه چې زمونږ حوصله افزایي کېږي چې یاره موږ دا کار کوو نو دا موږ صحیح روان کړی دی او که نه. او بل آیکن پرس کوئ د پاره د دې چې زمونږ نوې ویډیوګانې راځي نو تاسو ته په اسانۍ باندې در رسي. نو راځئ چې مفتی صاحب دا بیان واورو چې د مفتی صاحب په د خپل بیان کې څه ویلي دي. نو راځئ چې واورو. دا کمې خبرې چې کوي دا بل چا طرف نه تربیت شوی دی. علماء کرامو پسې غږېږي، علما کرام. هلکه کرام خو هغه چې بل نه یې ورکوي، چې بل نه یې غواړي څنګه کرام وي. ټوله ورځ بل ته ناست، غلا کوه، مړی شوی دی اسقاط راوباسه، غلا، مړی شوی دی خیرات وکړه، غلا. ښه پوهېږي چې د بل په خیرات مړی نشي بخلی، خو بیا دې هم خل تباه کړه. ښه پوهېږي، څوک نه پوهېږي، ولې څوک غویان دي. زه ژوندی یم، زما مال و دولت دی. ماله مثال داسې وګڼه چې ما ته خدای پیسې راکړي دي او ما ته پروردګار عالم ځمکې راکړي دي، ډالرې دي یا څه شی دي، غلي دي، هر څه شته. زما کور خوا کې ګاونډي دی، هغه مري، وله څه نه ورکوم. ماشومان دي د خلکو بربنډ ګرځي، زه څه نه ورکوم.
او خلق بیماران دی او زما په 2,000 روپیو علاج کیږي ولا نه ورکو. او چې څوک راته وایي چې دا خور لور ته حصہ زه دې جهنم ورکشه الکه دا د کلیوال د غریبانان دي ورکی کومه کده خدای پیژندلی نه ورکوم. دولت زما ده، واک زما ده، اختیار زما ده او زه نه ورکوم. وخراغه نیټه راغله خدای ما نسا واغسته سا چې څنګه د پوزې نه وځي فورا مالو دولت د چا شي د ژوندو شي. دا مړي نه لاړه د ده اوس هېڅ شی نه دي پاتې. د ده صرف اور صرف دومره مال پاتې دی چې دی پکې ښخ شي. که چا وله قبر نه کنسته نه د ده پیسو نه ورته 200-300 روپۍ راواخله چې کنده ورته وکړي. که کفن یې نه و بربنډ و نو کفن ورته راواله. او که چا په اوږو نه وړلو چې دا خراب سړی دی یا زمونږ پلار او نیکه ته یې اوږه نه ده ورکړې نو چېرته خره او ټانګه وله په کرایې باندې ونیسه بس دقه مال د ده دی نور هېڅ شی د ده نشته. زوی یې لګیا دی سنډاګان هللی څوک یې هللی زوی یې هللی خیرات کوي څوک یې کوي زوی یې کوي د زوی خیرات او د پلار پې بخل او ملایانو سلسله جوړه کړې ده چې حدیث کې راغلی دي هلکه قرآن کې راغلی دي چې د یو ثواب بل ته نه رسي. قرآن ویلي په ښه خبره ده. قرآن وایي چې د یو په عمل بل نشي بخی. ستا مونځ زما مونځ نه دی، ستا خېټه زما خېټه نه ده، هر څه جدا دي. نو جدا خو داسې کېږي او داسې کېږي او داسې کېږي. نو بیا خو چې دا کم سړی ډېر مزدوران او ډېر نوکران او ډېر فالوورز لري دا خو دې سره بیا مونځ مه کوي. خلک شته دی ولا کوي دی ښه پوهېږي چې کار زما دی او بخې پې مور او پلار. ولې ملا صاحبه ته کرام یې علماء کرام. دا څنګه کرام دي چې خلک هم تباه کړل. تا ته پته شته چې په پاکستان کې په اسلامي ملکونو کې صرف مړو پسې چې کم خیرات کیږي دا به د ورځې 200 ارب ډالرو نه زیاته خرچه و پدې کی. ته پاکستان افغانستان هندوستان کې چې مړو پسې کم دیګونه پخېږي ته لاړ خوشه دا تا گنج بخش خدای دې موږ په دې نامې ګناهګار نه کي. کاکا صاحب پیر بابا او دا لویو لویو دربارونو ته لاړ شه د کربونو روپو خوراکونه پخېږي او چرسیان بنګیانې خوري او دا په څه شي پخېږي پلار پسې شوی دی نیکه پسې شوی دی یاره پلار مې قتلونه کړي دي یاره مور مې ظلمونه کړي دي یاره تره مې دا کړي دي او دا 2 کروڑونه ډالره روپۍ چې دي دا د مسلمانانو همداسې د شیطان پرواز په دې ټمبم جوړېدو په دې به موږ روس نیولی وی په دې به موږ خدای خبر کم ځای ته رسېدلي وی. دا مولا د لاسه دا ټولې ضایع کېږي او خلکو کې دا سستی راځي چیرې جی الله غفور رحیم دې بخښنه کوي. سکاټ کې 500 روپۍ ورکړه بچیا دی وایي چې ګنې بس بیا خو به مې خلاص کړي. یاره الله غفور رحیم دې خیرات کوم الله به مې وبخي ما پسې ښه ډېر خیراتونه وکړه بچیا. خلکو کې دا خلک عمل ولې نه کوي؟ ملا صاحب ورته ویلي دي چې پلانکې کلمه ووایو هر څه معاف وي. مجلس کې چې کښېنې تا مجلس کې څومره غیبت کړی دی کنځلې دي کړي دي چا پسې د چا د مرګ تړون دي کړی دی مجلس کې خو ډېرې خبرې کېږي او بس چې مجلس نه پاڅې دا دعا ووایه چې سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک بس هر څه معاف شو. نو چې د مجلس ټول ګناهونه په دې معاف کېږي په دې مجلس کې به زه شراب نه څکم په دې مجلس کې به زه چرس و اپینو توبه مې دي خدایه د آیس نه څکم اسې معاف کېږي. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک دا څه دومره ګرانه کلمه ده د توبې 2 رکعاته وکړه داسې پې کېږي. بیت الله شریف باندې چې څنګه نظر پرېږدي ټول ګناهونه معاف کېږي ځکه خواجیان خالص پیرغانیانو په شان دی. لکه څنګه چې پیرغان وي دقسې زمونږ حاجیان وي چې دې ځای نه لاړ شي وي چې د مکې په بزرګۍ کې څه شک نشته ولې خر به حاجي نه شي
طواف زمن چې کوم حاجیان صاحبان دې ځای نه ځي او هغه ځای نه راځي څه بدلون پکې تاسو لیدلی دی چې یاره خویندو له یې حصه نه وه ورکړې خو چې راغی خویندو له یې حصه ورکړه شته لیدلي مونږ یاره ګاونډیانو باندې کرایې زیاتې کړې وې چې راغې کرایه یې کمه کړه یاره ګاونډي ته نه تنګ و چې راغی او خلک چې کم دی بس معافي د خلکو نه وغوښته تلو ټایم کې خو به یې وغواړي را تلو ټایم کې خو دی په خپله د پیغمبرۍ دعوه چې ونه کي چې راشي د داسې قدم ږدي چې چرګ چې ځوان شي په کوټې ورو ورو قدم دي چې کوټه را لاندې پرېنوځي دی چې حاجي بن کر راش تا ورته ملا صاحب د دروغو هغه فضایل جوړ کړي دي چې هغه زړه کې وایي چې اوس به ملایکه راځي جبرائیل امین خو د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس بیا نه راځي دنیا ته خو ما حج کړی دی کیدای شي په دې کنډو راوړي او ما ته ووایي چې وحي مې دله راوړې ده دا زمونږ د مولیانو زمونږ مولیان خلکو ته ګناه داسې معاف کېږي الله سړی داسې معاف کوي دا الله دا قانون دی پاکستان یو وړوکی ریاست دی دا الله په مخ کې د پاکستان څه حیثیت دی او د پاکستان یو قانون دی چې د پاکستان وزیر اعظم یو جرم وکړي اخلاصیږي جواب راکړي کلونو پس پې ګیریږي که نه ګیریږي وې ده پسې ایف آی آر دی دنیا فضل دی چې څه کوي دې وکړي خلاصیږي نه هغه قانون عادته پروتي سکنجا بوټو په څه شي باندې لاړه یو ایف آی آر پې کټو د چا د 302 چل ولې ولا جوړ کو یا رښتیا وو یا څه شی وو په حق باندې لاړ پانسي شي و د ملک وزیر اعظم ابدارنګ اوس ګوري بلا شي خبري لوی لوی خلک د دروغو ایف آی آر ولې نه خو چې قانون کې گیر کې ماپی نشته تا چرته اوریدلی دي چې عدالت تلاړو ماپی وغوښته هغه ته ایف آی آر معاف کړي چرته بداونه ګوري چې ایف آی آر په معافی معاف شي خیرات ورک معاف شي 1 کروڑ روپے ورکړي معافي ګناه نه قانونن دا شی نه معاف کیږي دغه د الله قانون دی ته قرآن وایي یو سړی په دې ژوند نه تیروي نه پیغمبر خلاصوي شي نه ولی خلاصوي شي نه نبی خلاصوي شي 1,40,000 انبیا چې ټول را جمع شي د یوې ړندې ښځې سپارښت به ونه کړي چې په قانوني وخت نه وي تېر کړی دا تاسو څه وایئ د خدای داسې قانون دی دا کلمه ووایه قبر عذاب ختم دا کلمه ووایه د مور پلار حقوق ادا دا کلمه ووایه پلنکي شي نه خلاص دا کلمه ووایه په پل صراط باندې به شي پړک تېر شي هلکه یوه کلمه خو ووایه چې دلته بجلي راشي جنت خو ډېر غټ دی چې تا سره داسې کلمې شته چې د دنیا په 10 چنده جنت پې باندې رڼا کوي داسې کلمه در سره ده چې 10 چنده جنت رڼا کوي نو سړی شګې کلا خو ډېر وړوکی ځای دی دې ځای کې دا کلمه راته ووایه چې دا بجلي نه وي و دلته د رڼایي نه چې دلته خو پې رڼا نه راځي هلته ستا هغه پلار هم نشي راوستی مسلمانه په کومه خوب کې ودی کمې خبرې تاله شوي دي داسې غفور رحیم دی داسې غفور رحیم دی غفور رحیم په خپل ځای قانون یې په خپل ځای چې په دې قانوني وخت تېر نه کړي سوال نه پیدا کیږي چې ته خلاص